بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هر کله چې مصنف علیه الرحمت فارغ شو د طرفانو د تشبیه نه قرآن پوهېږي منصف هغه رکن اول وسو د بین السطور لیکلی دی شروع فی تعریف الرکن الثانی خو اصل کې رکن ثالث دی ښه ثانی نه دی منصف د رکن ثانی په دې اعتبار سره ویلي چې هغه جدا یو رکن ګرځولی حالانکه موږ وایو چې ارکان د تشبیه څو دي څلور دي مشبه او مشبه به هغه واغه شو دا دریم وجه د تشبیه دریمه شوه قرآن پوه شوې نو هلته مولوي صاحب د ارکانو د تشبیه چې کوم طرفانو د هغې نه فارغه شو نو شروع یې وکړه په رکن ثالث کې چې هغه سره رکن ثالث څه شی دی وجه د تشبیه ده نو د هغې په تقسیم کې مولوي صاحب یو خو به درته وجه تشبیه څه کوي مولوي صاحب تعریف درته کوي بل به درته تقسیم کوي مولوي صاحب څه به درته کوي دا مولوي صاحب څه شو ښه مولوي صاحب نو دی وایي چې وجه د شی چا ته وایي مولوي صاحب وجه د تشبیه چا ته وایي دا هغه معنا ده چې په هغې کې دا طرفان څه وي مولوي صاحب مشترک وي هغه معنا چې په کومه معنا کې دا طرفان مشترک وي هغې ته څه ویلی کېږي مولوي صاحب وجه چا ورته ویلی کېږي وجه د تشبیه ورته ویلی کېږي وجه د شبې وجه د تشبیه ورته ویلی کېږي مولوي صاحب دا ماتین تعریف کړی دی خبران پوه شوې دی وایي چې ووجهه وجه د تشبیه مولوي صاحب ما هغه معنا دا یشترکان چې دا شریک وي مولوي صاحب دا طرفان شریک وي فیه په هغې کې لکه په دغه معنا کې شریک وي خو د شارح پیرت کې چې مطلقاً اشتراک نه دی مولوي صاحب مطلقاً نه ګورئ ځکه زید او اسد چې دی دا خو په ډېر څیزونو کې په ډېرو ذاتیاتو کې شریک دي مولوي صاحب په جسمیت کې په حیوانیت کې په وجود کې مولوي صاحب په خوراک کې بسکاک کې دا ټول کوي که نه کوي حالانکې هغې کې هم وجه د تشبیه نه ده خبران پوه شوې وجه د تشبیه پکې صرف څه شی دی مولوي صاحب شجاعت دی نو دی وایي چې وجه د تشبیه به هغه وي مولوي صاحب د کومې چې قصد کړی شوی وي څه کړی شوی وي د اشتراک قصد کړی شوی وي او دلته څوک چې وایي زید کالاسد د دې څه مطلب وي چې دواړه په خوراک کې یو شان دي څه مقصد دي دلته دا متکلم چې دا کلام وایي مولوي صاحب نو د ده اراده څه وي مولوي صاحب د ده قصد اشتراک د چا وي مولوي صاحب په شجاعت کې د قصد وي مولوي صاحب قرآن پوهېږې نو دغه خبره به ورته کوي خاص ووجهه ای وجه التشبیه وجه تشبیه مولوي صاحب ما هغه معنا دا اشتراکان وي چې شریک وي مولوي صاحب دا طرفان فیه ای په دغه معنا کې مولوي صاحب ای فی المعنى الذي په هغه معنا کې قصیده چې قصد کړی شوی وي لکه په هغه معنا کې قصیده چې قصد کړی شوی وي اشتراک الطرفین فیه اشتراک د طرفینو په دې کې لکه قصد پکې راوویسو که نه قرآن پوه شئ وذلک بیان د دې قید مولوي صاحب د دغه قید بیان کې دا قید مې ولې ولګو لأن زیدا والاسد ځکه زید او اسد چې دی مولوي صاحب لأن زیدا والاسد دا زید او اسد چې دی مولوي صاحب یشترکان دا دواړه شریک دي دا دواړه څه دي شریک دي مولوي صاحب فی کثیر من الذاتیات وغیرها په ذاتیاتو او غیر ذاتیاتو کې مولوي صاحب په ډېرو ذاتیاتو او غیر ذاتیاتو کې شریک دي مولوي صاحب لکه والا حیوانیت شو جسمیت شو وجود شو مولوي صاحب وغیر ذلک حدوث شو وغیره مع ان شيئا منها سره د دینه چې یو څیز د دینه مولوي صاحب لیس وجه التشبیه نه دی وجه التشبیه لکه په غیر د قصد مذکور نه خو یو هم وجه د تشبیه نه ده که چې قصد وکړو خو وجه د تشبیه به شي چې قصد ونه کړو او عموما خلک په دې کې قصد د چا کوي مولوي صاحب متکلم چې زید کالاسدي وایي نو قصد د چا کوي وجه د تشبیه د هغې قصد کوي مولوي صاحب وذلک الاشتراک مولوي صاحب ورته تقسیم کوي څه کوي درته وجه تشبیه تقسیم کوي درته دا وجه تشبیه به مولوي صاحب یا تخیلي وي یا به تحقیقي وي څه به وي یا به تحقیقي وي یا به تخیلي وي مولوي صاحب تحقیقي دې ته ویلی کېږي چې دا وجه د شبه دا متحققه او ثابته وي په حقیقت کې یا په طرفینو کې دا وجه د شبه څه وي ثابته وي مولوي صاحب خبران پوه شئ لکه زید کالاسد فی شجاعت دا شجاعت په خارج کې به دې دواړو کې حقیقت کې شته که نشته مولوي صاحب ادا په حقیقت کې دواړه په دغه کې شریک دي که نه دي شریک او یا به تخیلي وي مولوي صاحب چې دا وجه د شبه په طرفینو کې یا په طرف واحد کې مولوي صاحب هغه تحقیقي نه وي بلکې هغه تاویلي وي او تخیلي وي مولوي صاحب واقعي نه وي مولوي صاحب خبران پوه شئ واقعي په خارج کې پکې نه وي ثابت مولوي صاحب خبران پوه شئ په خارج کې په حقیقت کې پکې نه وي مولوي صاحب دغه ویل ته مولوي صاحب وذلک الاشتراک و دغه اشتراک چې دی مولوي صاحب یکون تحقیقا دا به کله تحقیقي وي یا به څه وي او تخیلا یا به تخیلي وي مولوي صاحب والمراد بالتخیل مراد په تخیلي سره
سره مناسب تخیلی چاته وي الله یوجد ذلك المعنى چې بیا نه مونږ شي دغه معنی مناسب فی احد الطرفین په یو د طرفینو کې مناسب او فی کلیهما یا په دوانو کې مناسب الا على سبیل التخیل والتاویل مناسب مگر په طریقې د تخیل او تاویل سره عطفی تفسیری د مناسب دغه تاویل سره لکه واقعي نه بلکې سوي وهمي او تاویلی وي مناسب نحو ما فی قولی لکه په دې قول کې شعر وکأن النجوم بین دجاه گویا چې دا ستوري مناسب د شپې په تیاره کې سنن دا سنت دي لاحه چې دا پړقېږي بینهن ابتداع چې پړق سنن دا سنت دي لاحه چې پړقېږي بینهن د دې په منځ کې ابتداع بدعت مناسب په دې شعر کې سره قلب دی سره دې شعر کې قلب دی اصل کې دا سنت د بدعت په منځ کې پړقېږي داسې نه چې دا بدعت د سنت په منځ کې پړقېږي خبران پوهېږې لکه دا پړقېږي سنت که دا بدعت پړقېږي سنت پړقېږي د بدعت نو دې کې قلب کړلی ښه دی وایي چې لا سنن دا سنت دی لاحه چې پړقېږي بینهن د دې سنتو په منځ کې ابتداع بدعت خبران پوه شئ نو دې کې اصل کې قلب دی اصل کې داسې دی مولوي صاحب سنن لاحت بین الابتداع دا سنتونه دي چې پړقېږي د بدعتونو په منځ کې لیکن دا قلب د یو نکتې د وجې نه کړی دی مولوي صاحب نکته دا ده چې د په زمانه کې دې کې اشاره دې خبرې ته وکړه چې د په زمانه کې دا سنت څه و مولوي صاحب بدعات کم گویا چې دا بدعات به داسې کم و چې د سنت ډېر و خبران پوه شئ سنت ډېر و مولوي صاحب خلک هغې عمل سوا او مبتدعین کم و مبتدعین څه و مولوي صاحب دا کم و نو لهذا هغه بدعت به د چا په منځ کې پړقېدو خبران پوه شئ نو دا وایي مولوي صاحب کأن النجوم دا نجوم مولوي صاحب دا مشبه دی خبران پوه شئ لکه دا نجوم مشبه دی په حال د کون د دې چې دا کائن وي په منځ د چا کې مولوي صاحب تیاره کې د شپې د تیارې کې دا مشبه شو او دا بل چې دی مولوي صاحب سنن چې دا مقید دی په دې سره مولوي صاحب چې دا پړقېږي د چا په منځ کې ابتدا په منځ کې د بدعت په منځ کې خبران پوه شئ نو دا مشبه شو نو دا وجه د شوي چې دا مولوي صاحب هغه وجه د شوي د دې دواړو په منځ کې د تورو سیزونو په درمیان کې هغه سپین سیزونه چې هغه پړقېدل خبران پوه شئ دواړه د تورو سیزونو په درمیان کې د هغه سپینو سیزونو څه کېدل مولوي صاحب پړقېدل نو اوس دا پړقېدل دا وجه د شوي خو په مشبه کې موجوده ده مولوي صاحب چې هغه ستوري دي ستوري پړقېږي که نه په تیاره کې ستوري پړقېږي که نه مولوي صاحب خو لیکن سنت چې دی هغه په بدعاتو په منځ کې هغه خو نه پړقېږي مولوي صاحب لکه دا پړقه او دا ظلمت چې دی دا چا دپاره وي د اجسامو دپاره وي دا چا دپاره وي او دا خو اجسام نه دي مولوي صاحب دا خو معانی دي خبران پوهېږې دا خو اجسام نه دي نو دا دلته مولوي صاحب تخیلي ده گویا چې ګوره مولوي صاحب دلته هغه بیا هغه قصه ګرځي دا تشبیه د محسوس دا د چا سره مولوي صاحب غیر محسوس سره د معقول سره مولوي صاحب نو گویا چې مولوي صاحب دا مبالغتاً مونږ دا معقول چې دی دا محسوس وګرځو مبالغتاً مو دا معقول څه وګرځو او دا مو داسې وګرځو گویا چې دا یو داسې څیز دی چې د هغې لپاره بیاض وي او سواد وي مولوي صاحب د هغې لپاره څه وي بیاض وي او سواد وي پوهېږې دا ټول یې دنده لیکل دی چې خارج کې درته ووایم چې پوه شئ پرې نو دلته دا وجه د شبې څه ده مولوي صاحب تخیلي ده خبران پوهېږې تخیلي دغه وایي مولوي صاحب وکأن النجوم گویا چې دا ستوري بین دجاهو دجا مولوي صاحب جمع د دجیتین ده دا ظلمت ته ویل کېږي چا ته ویل کېږي تیارې ته ویل کېږي مولوي صاحب لکه او والضمیر لیل دا ضمیر چې دی راجع دی مولوي صاحب لیل ته او لیل مخکې شعر کې مخکې ذکر دی ښه مخکې ذکر دی په بل شعر کې به ذکر وي ورویه دجاها مولوي صاحب یو روایت پکې داسې ده چې دا دجاها نقل شوی دی ښه نو په دې صورت کې به دا ها ضمیر چا ته راجع شي نجومو ته به راجع شي خبران پوهېږې گویا چې دا ستوري بین دجاهو په مین د تیارې د شپې کې په تیارې د چا کې شپې کې مولوي صاحب سنن دا سنت دي لاحه چې پړقېږي بینهن د دې په منځ کې ابتداع بدعت خو مولوي صاحب هغه چې داسې معنی وکړې که نه قلب دې کې چونکې قلب دی لاندې راته راځي چې په دې کې قلب دی لهذا موږ به هغه قلب نه به راواړو اصل کې به داسې سنن دا سنت دي لاحه چې پړقېږي بینهن ابتداع د بدعت په منځ کې پوهېږې دا سنت دي چې پړقېږي د بدعت په منځ کې مولوي صاحب لاندې ورته لیکل دي یو چې دا بدعت یې څه راوړو مولوي صاحب لکه بدعت واحد راوړو خبران پوه شئ لکه البدعه ابتداع بدعت ته وایي خبران پوه شئ او دا سنن جمع راوړو په دې کې هم دغه اشاره شو چې د ده په زمانه کې دا سنت څه و مولوي صاحب خبران پوه شئ بدعت کم و مولوي صاحب فإن وجه الشبه وجه د شبه مولوي صاحب دا وجه د شبه ځان سره ولېږئ مولوي صاحب د دې عبارت نه چې راوباسئ که نه دا په ډېره مشکله راوځي فإن وجه الشبه وجه د تشبیه چې ده مولوي صاحب فيه په دې تشبیه کې مولوي صاحب دغه تشبیه کوم چې واقع ده په بیت کې هغه د مولوي صاحب ځان سره لیکلی کوي نو زما د الفاظ ولیکئ
او که نه لیکي نو زه درته دغه کې هم بیا د دې نه نشي راویستی. دې د لاندې په کتاب له پاسه ولیکئ چې دا وجه د تشبیه هغه د اشیاء مظلمه د هغه تورو څیزونو په درمیان کې د هغه سپینو څیزونو چې د هغه پړقېدل څه کېدل پوه شوې دا وجه د تشبیه شوه. دا په دواړو کې موجود ده مناسب خو په یو کې تحقیقي ده مناسب او په یو کې تخیلي ده سره خبره پوه شوې او مشبه کې تحقیقي ده مناسب په حقیقت کې په خارج کې چې دا پړقېږي که نه مناسب لکه د شپې په تیاره کې ستوري پړقېږي که نه نه په حقیقت کې مناسب تحقیقي ده په خارج کې واقع ده او ثابت ده مناسب او تخیلي دا سنن چې ده په حقیقت کې ونه پړقېږي دا پړقا د چا لپاره وي دا د اجسامو لپاره وي او دا خو اجسام نه دي مناسب پوهېږې په خبره باندې او ښه وجه ودې لیکله لکه د تورو څیزونو په درمیان کې د سپینو څیزونو پړقېدل د تورو څیزونو په درمیان کې او که په څوک په اردو کې لیکي اشیاء مظلمه के दरमियान रोशन चीज़ का चमकना اشیاء مظلمه के दरमियान रोशन चीज़ का चमकना پوه شوې مولوي صاحب نو دغه د سپینو څیزونو چې هغه د سپین څیز پړقېدل پوه شوې دغه یې لیکل مولوي صاحب فإن وجه الشبه وجه تشبیه مولوي صاحب فيه په دې تشبیه کې مولوي صاحب کومه تشبیه چې واقع ده په چا کې په شعر کې هو الهیئة الحاصلة دا هغه هیئت چې حاصل وي من حصول اشیاء دا هغه حاصلېدو داسې څیزونه مولوي صاحب مشرقتین چې هغه څه وي پړقېږي لکه مشرقتین چې روشن وي پړقېږي بیض سپین وي فی جوانب شیء په جانب د داسې څیزونو کې مظلم اسوده چې هغه تور وي لکه څه وي تور وي نو دا وجه شوي چې دا د دې نه ما راویستې ده ښه دا به داسې ولیکې نو بیا پوه شي فهي مولوي صاحب دا دغه هیئت غیر موجودة دا موجود نه دی په مشبه به کې لکه مشبه به کم دی اعني السنن بین الابتداع سنن په منځ د بدعتونو کې نو دا خو مولوي صاحب دا وجه شوي په دې کې خو نه موجود که نه مولوي صاحب موجود نه مګر په طریقې تخیل سره حقیقتا نه موجود مولوي صاحب خبره پوه شوې مګر موجود ده علی طریق التخیل په طریقې تخیل سره پوه شوې مولوي صاحب نو ګوره مولوي صاحب اوس دی وایي وذلک بیان ذلک لکه مونږ چې دا وویل چې دا وجه د شبې په مشبه به کې په طریقې تخیل سره موجود ده د دې بیان کې دا څنګه موجود ده خبره پوه شوې مولوي صاحب بدعت او دا هر هغه کار چې هغه څه وي جهل وي بدعت او هر هغه کار مولوي صاحب چې جهل یعنی د هغې ارتکاب سره جهل وي نو دا د خپل صاحب داسې ګرځي لکه یو سړی د مولوي صاحب دی په تیاره کې روان دی دی په تیاره کې دی به مقصد ته ونه رسي دویمه خبره مولوي صاحب دی د دې نه په امن کې نه وي چې دته یو مکروهه ناپسندیده او ناخوښه او مضر څیز ورسي د دې نه په امن کې وي نه وي که نه مولوي صاحب نو دقه شانتي چې دی دا بدعتي سړی هم دی مولوي صاحب فورا پوه شوې دی خپل مقصد ته نه رسي او دی اخره کې ګمراهي کندې ده چې د هغه وغورځېږي خبره پوه شوې او بیا د دغې سزا چې د آخرت کې خبره پوهېږې نو تشبیه په دغې کې ورکړله خبره پوه شوې نو دی وایي انه وذلك بیان ذلك بیان د دې مولوي صاحب ای وجودها وجود د دې وجه تشبیه په مشبه به کې په طریقې تخیل سره مولوي صاحب د دې بیان سره انه دغه اشاره وکړه چې دا ضمیر شان دی انه چې شان دی لما كانت البدعه ورکړه چې بدعت وكل ما هو جهل او هر هغه څه چې دغه ارتکاب جهل وي تجعل صاحبها دا ګرځي خپل صاحب فهم پوه شئ لکه څوک چې متصف وي په جهل سره او څوک چې متصف وي په بدعت سره د مبتدی وي یا جاهل وي د جهل ارتکاب کوي مولوي صاحب د ګرځي څنګه ګرځي کمن پشان دغه چا يمشي چې هغه فی ظلمت په تیاره کې فلا يهتدي للطريق نو د لارې ته نه برابرېږي خبره پوه شوې ولا يأمن او د په امن کې نه وي من د دې خبرې نه ان ينال مکروها چې دته یو ناپسندیده څیز ورسي مولوي صاحب یو مضر څیز ورته ورسي خبره پوه شوې نو شبهت البدعة بها نو تشبیه د بدعت د چا سره ورکړی شوه ظلمت سره خبره پوه شوې لکه د بدعت تشبیه د ظلمت سره ولې ورکړه لکه څنګه چې مولوي صاحب په تیاره کې یو سړی روان دی نو دی څنګه شي دی مقصد ته نشي رسېدی خبره پوه شي کیدای شي یو کندې ته وغورځېږي څه وشي یو کندې ته وغورځېږي یا چې دی مولوي صاحب یو مضر څیز ورته ورسي دغه شان بدعتي هم سړی هم دی خبره پوهېږې نو کله چې د تشبیه د بدعت د چا سره ورکړه طالبه د تشبیه د بدعت د ظلمت سره ورکړه نو په طریقې د مقابلې باندې ځکه د بدعت مقابل د چا دی د سنت او ظلمت مقابل د چا دی د رڼا
خبرم پوه شوې نو هلته چې تشبیه ورکړه نو دلته هم تشبیه ورکړې د تشبیه د علم او تشبیه د سنتو د چا سره د رڼا سره خبرم پوه شوې ولازم او لازم شو بطريق العكس دغه عکس منطقي نه مراد په طریقې د مقابله سره مقابله مراد ده ولازم شو په طریقې د مقابله سره چې تا تشبیه د بدعت د ظلمت ورکړه مولسم په طریقې د مقابله سره لازم شو اذا اريد التشبيه وکړه چې اراده تشبیه وکړه چې ان تشبه سنت الکه چې تشبیه د سنت ورکړه چې وکل ما هو علم دار غس چې هغه علم وي د چا سره بالنور د چا سره مولسم د رڼا سره لأن السنة والعلم ولي منسب ذکر چې سنت او علم چې دا مقابل دی د بدعت او د جهل منسب تعال د بدعت او د جهل تشبیه د ظلمت سره ورکړه نو دا خدای مقابل لنوس بخامخات تر سکه منسب په طریقې د مقابله سره په تشبیه د چا ورکړه د سنت او د علم تشبیه به د چا سره ورکړه د رڼا سره ورکړه کما ان النور لکه څنګه چې رڼا چې د منسب دا مقابل د چا منسب د تیاری وشاع ذلك او دا خبر شایع د منسب لکه بخلکو کې دا خبر شایع ده چې هغه دا څه کوي لکه په استعمال کې دا خبره شایع ده منسب لکه په استعمال کې خلک دا استعمالي هم ګوره اوس د دې لپاره ای کون السنت کېدل د سنت والعلم او د علم کالنور په شان د رڼا او بدعت او جهل کالظلمت په شان د تیارې حتی تخیلوا تر دې چې خیال کولی کېږي منسب دا خیال کولی کېږي چې دا سنت لکه ګوره په عرف کې دا شایع ده منسب په خلکو په کلام کې دا شایع ده گویا چې دا خیال کولی کېږي چې دا د قبیلې د چا نه دی د هغې نه دی چې د هغې لپاره بیاض او چا وي او سواد وي منسب حتی تخیلو تر دې چې خیال کولی کېږي چې دا ان الثاني منسب ثاني نه څه مراد دی ای السنت سنت وكل ما هو علم هغه څه چې هغه علم وي مما دا د هغې نه دی منسب دا د اجرامو نه دی که نه لکه دا خیال کولی کېږي گویا چې دا د چا نه دی د اجرامو دی او مما دا هغې نه دی له بیاض و اشراق چې د هغې لپاره بیاض او اشراق وي او بیاض اشراق د چا لپاره وي د اجسامو لپاره وي نو گویا چې دا خیال کولی کېږي چې دا د چا نه دی د اجرامو نه دی منسب خبرم پوه شوې د دې لپاره گویا چې اجرام دي خبرم پوه شوې نحو لك قول عليه الصلاة والسلام اتيتكم بالحنيفية البيضاء زراغلهم تاسو ته منسب هغه ملت سره چې هغه روند دی څه دی روند دی څه دی تک سپین دی منسب حنیف شریعت خو مراد احکامات دي کنه دغه احکامات متصب کیږي په دغه سره منسب نو دلته دا متصب کړل په بیضا سره خبرم پوه شئ سره په بیضا سره سپین زراغلهم تاسو ته هغه شریعت سره منسب چې هغه سپین دی والاول على خلاف ذلك اول د دې خلاف ته منسب څه مطلب ای ويخيل او خیال کولی کېږي چې ان البدعه دا بدعت وكل ما هو جهل او دا جهل هغه څه چې هغه دغه ارتکاب شوی جهل وي مما دا دغه قبیلې نه مما دا هغې نه دی له سواد و اسلام چې د هغې لپاره توروالی وي منسب ګویا چې دا هم د چا نه دی منسب د دې لپاره هم اجرام دي لکه پوه شوم خبره باندې كقولك لك استاذ قول منسب شاهدت سواد الكفر من جبين فلان لك ما د پلان کې پتندې کې د کفر هغه منسب دغه ولیدو تورواله پلان کې لکه د کفر تورواله وي نه وي کنه منسب دا شایع ده کنه دا شایع ده گویا چې خلک دې کې خیال کوي چې گویا چې دا د دې لپاره سره منسب جرم دی فهم پوه شئ دا د قبیلې د هغې چې د هغې لپاره سوي منسب دا د قبیلې د هغې نه دی چې د هغې لپاره بیاض او سواد وي او د بیاض او سواد د اجرامو لپاره وي فهم پوه شئ لکه دا شایع دی منسب دو مثالونه یو د قول علیه السلام یې راوړ بل قول منسب چې دا ویلی کېږي خلک وایي که نه جبین دې ته وایي دا د غوږ او د دې په منځ کې جبین خبرم پوه شئ د دې ځینې اکثر خلک وایي دې ځینې د سړي پته لګي چې دا د کومې درجې سړی دی خبرم پوه شوې ولکه ما په سترګو ولیدو توروالی د کفر من جبین فلان دا جبهتون دی ښه دې ته جبهه وایي دا جبین شو د چا تندي نه خو دلته به موږ په معنا په تندي سره وکړو اوس به دې ته موږ څه وایو خبرم پوهېږې من جبین فلان د تندي د پلان کې نه منسب فصار بسبب تخیل وګرځېدو په سبب د خیال باندې ان الثاني چې دا ثاني منسب چې ثاني څه شی دی ثاني څه شی منسب ثاني څه شی منسب سنت ثاني منسب ښه ان الثاني چې دا ثاني مما له بیاض و اشراق دا د هغې نه دی چې د هغې لپاره بیاض او اشراق وي والاول او دا اول چې دی منسب مما دا د هغې نه دی له سواد و اسلام چې د هغې لپاره توروالی وي منسب لکه نو وګرځېدو دا تشبیه د نجومو لکه دا تشبیه د نجومو چې مونږ ورکړه چې دا نجوم بین الدجا وي په میند د تیارو د چا کې وي منسب لکه د چا کې وي
وای کنه مولوی صاحب دا تشبیه دا ګوره مولوی صاحب چې دا نجوم په مین د تیارې د شپې کې وي کنه قرآن پوه شئ د دې تشبیه دا وګرځېدو تشبیه د دې چې دا مولوی صاحب دا وګرځېده بالسنن د سنتو سره چې هغه په مین د بدعتونو کې مولوی صاحب دا داسې وګرځېده که تشبیهها لکه تشبیه د دې نجومو مولوی صاحب لکه بی بیاض المشیب هغه سپینو ویښتو د بوډاوالي کې د بوډاوالي هغه سپین ویښته چې او هغه چې پړقېږي مولوی صاحب د چا په تورو ویښتو د ځوانۍ کې د ځوانۍ په تورو ویښتو کې مولوی صاحب لکه څه شی شو د بوډاوالي هغه سپین ویښته خبران پوه شوې نو دا تشبیه د محسوس سره شو کنه تشبیه د محسوس سره نه شو لکه دا تشبیه چې د نجومو مونږ ورکړه چې دا نجوم په بین الدجا وي د شپې په تیاره کې وي د چا سره د هغه سنتونو سره چې هغه پړقېږي د چا په منځ کې د بدعتونو په منځ کې پړقېږي مونږ صاحب ګډې وډې وایي د بدعتونو په منځ کې پړقېږي دا تشبیه داسې شوه لکه تشبیه چې ته د نجوم ورکړې چې دا نجوم پړقېږي د چا په منځ کې د شپې په منځ کې تورې شپې په منځ کې پړقېږي نو دا تشبیه داسې شوه د دې لکه تشبیه د دغې نجومو بین الدجا د چا سره د هغه سپینو ویښتو د بوډاوالي سره چې هغه پړقېږي په مین د هغه تورو ویښتو د ځوانۍ کې پوه شوې دا داسې شوه که نه هغه موږ څه فرض کوو مولوي صاحب موږ د هغې قبیلې نه وګرځو چې د هغې لپاره بیاض او اشراق وي نو تشبیه د محسوس سره شوه که نه تشبیه د محسوس سره نه شوه مولوي صاحب قرآن پوه شوې دا مخکې موږ ویلي وو مولوي صاحب چې هلکه تشبیه د محسوس د معقول سره صحیح نه ده ځکه چې محسوس اولا دی قرآن پوه شوې خو به ته مبالغتا مولوي صاحب صحیح ده دلته چې دا تشبیه د محسوس د معقول سره ورکولی کېږي نو دا محسوس چې دی دا معقول چې دی دا محسوس ګرځولی کېږي مبالغتا نو دلته هم داسې وګرځولی شو نو گویا چې دا تشبیه د نجومو بین الدجا د دې د سنتو سره چې هغه سنت پړقېږي په مین د چا کې بدعتونو کې دا داسې شوه لکه ته چې تشبیه د نجومو ورکړې د هغه نجوم چې هغه بین الدجا وي پړقېږي د شپې په تیاره کې لکه د دې تشبیه چې ته ورکړې د هغه سپینو ویښتو سره چې هغه پړقېږي د ځوانۍ په هغه تورو ویښتو کې پړقېږي د تشبیه د محسوس سره وشوه یا داسې وایي مولوي صاحب یا تشبیه د دغې د نجومو بین الدجا تشبیه د ستورو چې هغه پړقېږي د شپې په تیاره کې د دې تشبیه د هغې ګلونو سره ورکړي چې هغه ګلونه د وښو تک شنه واښه د هغې په منځ کې پړقېږي لکه تک شنه واښه او هغه واښه د زیات شینوالي د وجې نه هغه مایله شوي چاته توروالي ته مایله شوي نو هغه ګلونه د هغې په منځ کې پړقېږي نو هغه هم د محسوس تشبیه د محسوس سره نه شوه دغسې شوه وی دا د دې قبیلې نه شوه مولوي صاحب قرآن پوه شوې دغه ټوله خبره دلته اوس کوي اوس دا مولوي صاحب مختصره خبره ده خو اوس اسانه خبره وه مولوي صاحب دومره راته وکړله فصار بسبب وشو مولوي صاحب كتشبيهها لك تشبيه د نجومو ببياض المشيب دا غسپینو ویښتو سره فی سواد الشباب په هغه تورو ویښتو د ځوانۍ کې مولوي صاحب قرآن پوه شي ای ابیضه فی اسود هغه تور په چا کې هغه سپین په چا کې مولوي صاحب په تورو کې وبالانوار او مولوي صاحب دا شوه لکه تشبیه د نجومو بین الدجا د هغې انوار جمع د ازهار د مولوي صاحب چاته وایي هغه ګلونه مولوي صاحب ازهار ولونه مطلقتون چې هغه پړقېږي په قاف سره دی مولوي صاحب ای چې ای لامعتون چې پړقېږي بین النبات الشدید الخضرة چې هغه پړقېږي په مین د هغه وښو هلکه تک شنه واښه خبران پوه شي شدید د وښو کې مولوي صاحب چې هغه ډېر زیات شنه وي خبران پوه شي حتی یضرب الى السواد چې هغه مایله وي چاته مولوي صاحب توروالی ته هلکه فبهذا التاویل په دې تاویل سره مولوي صاحب یو څیز رنګدار نه دی ته یې رنګدار وګرځې صحیح کې رنګدار نه دی ته یې رنګدار وګرځې نو دا چې دی د قبیلې د چا نه و مولوي صاحب لکه دا د اجرامو نه و نو لهذا د اجرامو نه و د دې لپاره څه هم نه و مولوي صاحب اشراق او بیاض هم نه و مولوي صاحب خبران پوه شوې نو لهذا گویا چې دا د چا نه وګرځو د اجرامو نه دې وګرځو چې د اجرامو نه وګرځو مولوي صاحب نو بیاض او ډول هم بیا ثابت شو که نه خبران پوه شوې نو فبهذا التاویل په دې تاویل سره مولوي صاحب یعنی تخیل ما لیس بمتلونا ګرځول د هغه څه چې هغه رنګدار نه وي د هغه رنګدار ګرځول ظهر ظاهر شو اشتراک النجوم شرکت د نجومو لکه اشتراک د نجومو بین الدجا چې دا نجوم په مین د چا کې وي مولوي صاحب د تیارې د شپې کې وي والسنن او لکه اشتراک د نجومو او د سننو دغه سنت چې په مین د چا کې وي ابتداع کې وي مولوي صاحب بدعت کې وي فی کون کل منهما په کېدو د هر یو د دې دواړو کې مولوي صاحب چې دا شیئا ذا بیاضین لکه چې دا دی وي یو سپین څیز بین شیء ذي سواد د تور څیز په منځ کې قرآن پوه شوې ولا يخفى مولوي صاحب دا خبره دې پټه نه وي ان قوله لاح بینهن ابتداع من باب القلب دا د باب د قلب نه دی مولوي صاحب لکه دا د باب د چا نه دی قلب نه دی مولوي صاحب دلته قلب نه شوی دی اصل کې داسې دی مولوي صاحب سنت
لاحت بین الابتداع چې پړقېږي په مین د بدعتونو کې مولوي صاحب فعلم مولوي صاحب د دې نه دا خبره کوي چې دا ووایي چې وجه د شبې دې ته ویلی کېږي چې په هغه کې هغه معنی ته ویلی کېږي چې په هغه کې به مشبه او مشبه به سوي مولوي صاحب شریک وي نو اوس ګوره مولوي صاحب النحو فی الکلام کالملح فی الطعام بعضې خلکو په دې کې وجه د شبهې چې دا مولوي صاحب وجه د تشبیه چې دا هغه به کې هغه کون القلیل مصلحا والکثیر مفسدا دا یې ګرځولې ده فهم پوه شوې لکه چې لږه وي نو هغه مصلح وي او چې ډېره وي مولوي صاحب صحیح مفسده وي مولوي صاحب مالګه چې لږه وي مولوي صاحب هغه کې د هغې مناسب وي نو هغه مال د هغې خوراک کې مولوي صاحب خوراک ورسره صحیح وي چې ډېره چې خوراک خرابېږي که نه نو دو وایي چې هلکه دا وجه د شبې د دې دواړو په منځ کې دغه ده مولوي صاحب شارع وایي چې دا وجه د شبې غلطه ده ځکه وجه د شبې هغه وي چې هغه طرفانو کې شریک وي طرفان په هغې کې شریک وي مولوي صاحب دلته خو دا یو مشبه پکې شریک دی لکه دا مشبه به مشبه به کې خدا احتمال لري د قلت او کثرت احتمال لري که نه مولوي صاحب چې ته پکې مالګه لږه واچې یا پکې څه واچې ډېره واچې لیکن دا نحو چې دا د احتمال د قلت او د کثرت نه لري مولوي صاحب ګوره نحو خو نوم دی د رعایت د قواعدو نه مولوي صاحب چې ته به په کلام کې د قواعدو رعایت ساتي فاعل به مرفوع مفعول به منصوب مضاف الیه به مجرور وي مولوي صاحب فهم پوه شئ لکه یا خو به یې ساتي یا به یې نه ساتي یا به یې ساتي خو ودې ساتو مولوي صاحب کلام به فهم د معنا باندې معنا به دې په سمجھ کې راځي که ودې نه ساتو معنا به دې په سمجھ کې نه راځي دلالت به په معنا نه کوي خبران پوه شوې نو لهذا هغه احتمال د قلت او کثرت نه لري لهذا دا وجه د شی به جوړول دا صحیح نه ده وجه د شی په دې کې صحیح څه ده مولوي صاحب هغه اعمال دی لکه اعمال او افساد دی اعمال او افساد دی مولوي صاحب اعمال لکه صلاح او افساد دی صلاح لکه صلاح او افساد دی مولوي صاحب دا وجه د شی په دې کې صلاح یا څه دی فساد دی صلاح او فساد دی هغه څنګه مولوي صاحب لکه په ګولې کې دې مالګه واچوله نو ګوله به صحیح وي چې وادي نه چوله صحیح به نه وي په کلام کې دې رعایت د قواعدو ساتو نو صحیح به وي که ودې نه ساتو صحیح به نه وي پوه شوې خبران پوه شوې دا خو اوس په دې دواړو کې مشترکه ده که نه مولوي صاحب لکه دا قوي مولوي صاحب فعلم معلومه شوه مولوي صاحب من وجوب اشتراک الطرفین د وجوب د اشتراک د طرفینو نه لکه مونږ وویل چې دا طرفینو اشتراک دا ضروري دی په وجه د تشبیه کې مولوي صاحب د دې نه معلومه شوه فساد جعله فساد د ګرځولو د وجه د تشبیه فی قول القائل په قول د قائل کې مولوي صاحب النحو فی الکلام کالملح فی الطعام کون القلیل کېدل د دې لږ مصلحا لکه چې لږ وي دا به مصلح وي او چې کثیر وي دا به څه وي مفسد لأن المشبه ځکه دا مشبه چې دی مولوي صاحب اعني النحو دا نحو چې دی مولوي صاحب لا يشترك في هذا المعنى دا په دې معنی کې د ملح سره شریکه نه ده ځکه ملح چې د هغه د قلت او د کثرت مولوي صاحب احتمال لري خو نحو نه لري مولوي صاحب لأن النحو ځکه دا نحو چې د مولوي صاحب لا يحتمل القلة والکثرت دا احتمال د قلت او کثرت نه لري پوهېږې اذ لا يخفى ځکه چې دا خبره پټه نه ده ان المراد به مراد په نحوي سره مولوي صاحب ها هنا دلته رعایت قواعده دا نحوي د قواعد رعایت ساتل دي واستعمال رعایت قواعده و استعمال احکامه او مراد دلته نحو مولوي صاحب هغه استعمال د احکامو د جميع د مولوي صاحب بتمامها لکه رفع د فاعل او نصب د مفعول وهذه او دا مذکورات مولوي صاحب ان وجدت في الكلام کله موجود شي په کلام کې بکمالها مولوي صاحب بتمامها قرآن پوه شوې صار صالحا دا کلام به صالح وي مولوي صاحب صلاحیت به لري لفهم المراد د پاره د فهم د مراد به دې په سمجھ کې راځي وان لم توجد لکه که چېرته موجود نشي مولوي صاحب بقي فاسدا نو دا به دقسې فاسد پاتې شي ولم ينتفع به او بیا په دې سره فایده نشي حاصلولی بخلاف الملح بخلاف د مالګې باندې فانه يحتمل القلة والکثرت دا احتمال د قلت او کثرت لري مولوي صاحب لکه واچې ډېره واچې دا احتمال د کثرت لري بیا یجعل فی الطعام القدر فی الطعام دا چې واچولی شي په دې خوراک کې مولوي صاحب القدر الصالح منه کم چې د دې هغه مناسب مقدار مولوي صاحب او اقل یا کم یا زیات واچولی شي بل وجه شی وجه شی چې د مولوي صاحب هغه صلاح ده لکه هغه صلاح ده باعمالها په اعمال سره مولوي صاحب چې ته د رعایت د قواعدو یا په خوراک کې مولوي صاحب ته مالګه واچې مناسب مقدار واچې او یا چې په دې کلام کې مولوي صاحب چې ته رعایت د قواعدو دغه وساتې فهم پوه شوې لکه دا صلاح په صورت د چا کې په صورت د اعمال کې او دا فساد په صورت د چا کې اهمال کې فهم پوه شوې چې ته پکې مالګه وانه چې
یا په کلام کې رعایت د قواعد ونه ساتي دا اهمال شو کنه او اعمال څه شو مناسب چې په کلام کې رعایت د قواعد وساتي او په خوراک کې څه وکړي مالګه وساتي خو شي مناسب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت